بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. صدق الله ورسوله. معزز ناظرین و کتن کو دا اللہ جل جلالہ ذات او صفات متعلق بنیادی عقائد جاری دی. بعض عقائد علم سره تعلق لري، خو بیا مونږ کوشش کوو چې په آسان فهم طریقې سره مونږ تاسو ته دا عقاید در ورسو. نن راځي یو اهم عقیده چې د هغې متعلق خلک ډېرې غلط خبرې هم کوي چې تصحیح وشي. هغه د قضا او قدر او تقدیر مسله دی. په توجه لږ دا مسله واورئ. تقدیر متعلق دا عقیده دی چې الله جل جلاله علم ازلی مطابق تقدیر کړی دی. څه مطلب علم ازلی متعلق؟ ما در طویل و مخکې هم الله پاک په علم کې چې سیزونه بدلیږي، خدا الله علم نه بدلیږي، هغه قدیم دی، هغه ازلی دی، نه بدلیږي. نو څه مطلب شو؟ مطلب دا شو د دې تقدیر متعلقه چې څه کیدونکي او څوک څه کوونکي وو، الله خپل علم ازلی سره هغه خپل علم کې راوستو او بیا لیکو کړو. یعنی دلته ډېر یو بنیادی خبره دی. زمونږ په ذهن کې دا راځي د تقدیر متعلق چې الله اول لیکل کړي دي، اوس د هغې لیکلو مطابق تقدیر مطابق مونږ کارونه کوو. که الله ښه لیکلي دي ما متعلق، که بد لیکلي اوس زه کوم، داسې نه دی چې څه مونږ په خپل اختیار باندې ښه او بد کولو، هغه الله پاک په خپل علم ازلی مطابق لیکلی دي. لکه یو مثال سره به دې وضاحت وکړو. مثال په طور باندې زید دی. او زید چې کله دنیا ته راتلو او د په خپل اختیار باندې کوم عمل کولو، د دې زید د عمل ښه او بد متعلق خو الله پاک په ازل کې هم عالم و. نو زید چې څه کولو په خپل اختیار باندې الله پاک مخکې نه هغه ښه او بد لیکلی دي. یعنی مطلب دا شو چې الله پاک د علم یا لیک د وجې نه بنده مجبور نه دی. دا خبره غلطه دی. ځکه فقه اکبر عبارت ته تاسو ګورئ، دا زموږ د عقیدې کتابونو دي، په دې د پوهې ضرورت دی. څه وایي؟ وکان الله تعالی، الفقه الاکبر وی وکان الله تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونها. الله پاک د سیزونو د کېدلو نه وړاندې په ازل کې په دې سیزونو عالم و. دا خو موږ منو کنه الله پاک علم ازلی دی. بیا فرمای وهو الذی قدر الاشیاء وقضاها. بیا الله پاک چې د علم مطابق تقدیر او قضا وکړه او هغې مطابق لیکو. نو څه خلاصه شوه؟ خلاصه دا شوه چې داسې نه دی چې الله پاک اول ما متعلق برایی یا بلایی لیکلی ده او زه مجبور یم چې هغسې به کوم. نه، دا خو مجبور شو، دا خو اجبار شو، دا خو قهر شو. داسې نه دی. ما چې په خپل اختیار باندې کما بدی او نیکی کولو، الله پاک ته په ازل کې د هغې علم او د هغې زما د اختیار ښه او بد چې دي هغه الله پاک مخکې نه لیکلی دي. په دې لیک باندې د علم ازلی مطابق لیک باندې زمونږ چې دی ایمان او عقیده دی چې دا لیک الله کړی دی. دې ته تقدیر وایي. تاسو راځئ، یو امام دی، هغه ډېره ښایسته خبره کوي. قال الخطابي سوي وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الامر كما يتوهمونه. ډیره ښایسته خبره کوي. وی ډیر خلک دا ګمان کوي چې دا قضا قدر تقدیر دا معنی دی چې الله پاک بنده مجبوره کړی دی چې ته به همدغسې کیا ښه دي او که بد دي کیا به. فرمایي لیس الامر کما یتوهمونه. داسې نه دی څنګه چې خلک وهم کوي، بلکہ اصل معنی څه دی؟ وانما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدیر منه. فرمای مطلب دا دی چې الله پاک خپل علم سرا، علم ازلی سرا د بندگانو دی معلوماتونه خبرو
چې بنده دا کارونه کوي او فرمای بیا د هغې د اکتساب د عبد یعنی بنده چې کم کار کولو د بنده نه کم کار صادرېدلو که هغه ښه او که بد و هغه الله پاک مخکې نه چې دی خپل علم مطابق لیکلی دي نو دې ته چې دی تقدیر مسله مونږ وایو او اهمه مسله دی امید دی چې تاسو به کافی په دې باندې پوه شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لكل امة مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر رواه ابو داود حضور علیہ السلام فرمای چې کم هر امت د پاره یو مجوس وي فرق طائفه دی او د دې امت مجوس هغه دی چې هغه قدر نه مني نو الحمدلله موږ په قدر عقیده دی د عقیده ځان سره محفوظه کوي او مخکې شیر کوي ان شاء الله تفصیل به مخکې راځي الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب